د عرفې په ورځ د سحر د مونځ نه تکبیرات تشریق شروع کیږي تکبیرونه شروع کیږي او دغه تکبیرونه ویل دا واجب وي په نارینه هم او په زنانه هم تکبیرات تشریق دا ویل لازم واجب وي اوس دا تکبیرونه کسو قربانی کوي او کنه کوي څوک پکلی دی څوک مسافر دی څوک مالدار دی څوک غریب دی کم نارینه جمعات تتلی شي کم نشي تلی څوک په جمع مونځ کوي څوک ځان له مونځ کوي د هر چا د پاره په خپل خپل ځای د هر مانځه نه وروستو یو ځل تکبیر دا ویل واجب وي اوس دغه تکبیر څنګه دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد اوس دا تکبیرات دا عرفه د ورځې د سحر د مانځه نه پس به شروع شي او د لوی اختر په څلورم ورځ د مازیګر مونځ نه پس یو ځل چې وې نو دا دیرش یعنی 23 منځونه شو د دین وروسته دا ویل واجب لازم چې د اختر څلورم ورځ مازیګر مونځ نه پس دی اوې نو دا د واجب نستا ذمه فارغه شو د دین وروسته تکبیرات لازم نوي اوس دا تکبیرات څومره ځله څونه کرته ویل پکار دي نو شریعت یو ځل حد ښودلی دی چې دا تکبیرونه یو ځل د هر مانځه نه ویل واجب دي دویم او دریم ځل ویل دا مکروه دي نو د عرفې د ورځې نه چې کوم تکبیرات شروع کیږي نو دا تکبیرات دا به یو ځل بنده د مانځه نه وروسته وی او زیاتی به نه وی دا به مکروه وي که څوک وایي چې د الله ذکر دی او د الله نوم دی او د الله بړایي او بلندي او عظمت بیانوم نو دغه ټیم دی نه بیانوي بل ټیم دی تسبیح راوالي وظیفه دی کې ثواب به پې کېږي خو دا د مانځه نه وروستو یو ځل ویل واجب دی زیاتی مکروه دی دا په دین کې نوې خبره راایستل دی بدعت دی د دې په وجه دا منع دی د مونځونو نه وروسته یو ځل ویل دا واجب وي د عرفې په ورځ د سحر مونځ نه پس شروع د دې کېږي اوس دا تکبیرونه نارینه به څنګه وي او زنانه به څنګه وي نو دې ته دې څوک نه ګوري چې زه غریب یم قرباني نه کوم نو زه به تکبیرونه هم نه ویم نه که دې غریب دی که مالدار دی قرباني کوي که نه کوي په د قربانی لازم ده کنه د خو تکبیر ویل په هر مسلمان عاقل بالغ باندې لازم دی کله قربانی نه کوي نو به تکبیرات وای اوس کده نارینه دی نو د تکبیر ویلو आवाज هغه کې به لګ تبدیلی وي په نسبت د زنانو نارینه چې تکبیرات وای نه دا تکبیر به دومره تیز आवाज سره وای چې که جمعات کې ناستي چې ټول جمعات کې د आवाज ووريدي شي او چې بیا ټول نارینه په جمع باندې مونږ کوي نو چې د جمع نسنګ سلام ووړي نو امام او ټول مقتدیان په یو आवाज باندې گونج به پیدا کی لګ پزور به په جمعات کې چې گونج شان پیدا شي په جمعات کې پزور به امام او ټول مقتدیان یو ځل دا تکبیر وای زمونږ د الله معافی راته او کی زمونږ حالت داسې دی چې کومې خبرې کول نه دي پکار نو هغه ډېر په چغه خلک وای تاسو به کتلی وي بازار کې چې دوه کسه په جګړه شي او لاس ولګي نو کومې خبرې چې دوی کوي دا خو د کولو نه دي نه په حجره کې نه په جماعت کې نه یو سنجیده ماحول کې دغه خبرې د کولو نه خو چې دوی لاس ولګي او جنگ جوړ شي نو دی بیا حیا نه کوي دی نه وي چې زه شرمېږم دله چې څه په خولې ورځي هغه خبرې کوي او خو په زور شور سره وي که دی په یو ځای کې وي نو په بل ځای کې لرې لرې اورېدی شي کمی خبرې چې کول نه دی پکار زموږ مسلمان هغه ډیر په جذباتو سره وي او کم تکبیر چې تیز ویل پکار دی نو مسلمان بیا پاغي باندې شرمېږي جمعات کې چې امام سره مقتدیان ولاړي نو امام او مقتدی چې سلام واړي نو غوي خو په یو आवाज باندې تیز وي تکبیرات خو چې کم بنده
رستو راغلی یو رکعت دوه نتلی وي نو چې هغه سلام وګرځي نو دا خو ټول جماعت والا ناستي او دا منډه چې سلام وګرځي په د ځان له واجب دی چې تیز تکبیر ووي خو دی اوس شرمیږي وي نه زه چې تکبیر په تیز ویم دا خلک بسوي نو لږ دې ته وګوره که امته مسلمان به هر چا سره لاس ولګې او ستا خولې له کنزل وینا راځي دغه وخت کې ولې سوچ نه کې چې دا خلک به څه وي حالانکې ته په غلطه 100% خطا او په غلطه روانې کنزل وینا کله هم جایز نه دي نه په غوسه کې نه په مینه کې په یو حالت کې هم کنزل وینا جایز نه دي ته په غلطه او بیا هم ته دا حیا نه کې چیرې دا خلک به څه وي او جمعات کې تا ته شریعت حکم کړی دی په تیز आवाज تکبیرات ووایه دا عجیبه انصاف ته دغه ځای کې چې د عبادت خبره راشي د الله او د الله د رسول او د شریعت او د الله د دین حکم راشي نو بیا د انسان شرمیږي وي دا خلق بسوي دا شیطانی چال دی شیطانی مکر و فریب دی دا انسان دوکه کړی دی او شیطان په خپل پنجو خپل لاسو کې غشت دی د دې نه دم الله او ساتي جمعات کې یو بنده په جمع سره مونږ کړی د نو په جمع د تکبیر وای نو د आवाज نور आवाजونو کې به نخ کاری او که څوک منفرد یا نزان له مونږ کو یا رکعت دوه تپاتی او رستو فارغ شو جمعات کې خاموشي د خلق ناس دي نو د شرمېږي نه په کنزلو چې نه شرمېږي نو دا د الله حکم دی په دې کې خو بالکل حیا نه د پکار په کنزلو کې حیا پکار ده تکبیر بوي او بیا د زنانو حکم بدل دی زنانو د پاره عمده تکبیر یو ځل ویل واجب دی د هر زنانه لپاره خو په شرط د دې چې د زنانه مونږ په دغه شپو ورځو کې کوي که مونږ په لازم نه دی نو تکبیر هم لازم نه دی ځکه دا تکبیر د مانځه تابع دی نو چې مونږ نشته نو تکبیر هم نشته او چې کومې زنانه په دغه 50 شپو ورځو کې مونږونه کوي نو دوی به د هر مونږ نه رستو یو ځل په زوره تکبیر وي او دا به لازم او واجب وي اوس د نارینو د پاره تیز आवाज لازمو او د زنانو د پاره تیز आवाज نشته زنانه به په دومره سلو आवाज سره وي چې خپل आवाज په خپل ووري دا سینا چې یو زنانه دومره په تیز باندې وای کسو کو دی چې په د خوب را پاسي یا دومره بلند او اوچت आवाज باندې وای چې خوا کې دیوال په دیوال گاونډیان هم د زنانه आवाज وردونه تیز आवाज بنوي دا دومره تیز आवाज د نارینه لپاره حکم دی او زنانه به دومره تیز आवाज سره وای چې خپل आवाज په خپل ووري چې بل سو کې و نری نه دومره تیز आवाज د باندې د زنانو لپاره دی او د نارینو لپاره هم د आवाज د اوچتوالي اغا حدود می تاسو ته او خودل چې نارینه په تیز आवाज وي چې غون جمعات کې ووري دي شي او زنانه به دومره تیز आवाज سره وي چې صرف خپل आवाज په خپل ووري نو دا د تکبیراتو تاسو نه به ایری چې دا تکبیرونه به کله شروع کیږي نو دا د اختر نه یو ورځ مخکې کمې ته چې عرفه ویلی شي نو د عرفې په ورځ د سحر د مونځ نه به شروع د دې تکبیرونو کیږي اوس تکبیرونه ممدنه ایری چې دا څنګه دي نو که څوک ځان سره یادول غواړي نو یادې کې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات دي دا ویل په هر بندا چې بالغ عاقل وي د باندې به واجبي کدي قرباني کوي او کنه کوي